بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو سلامونه قبول کړئ. امید دی تاسو بروغ جوړی. دی وخت کې زه موجود یم د چارسده روډ په یو علاقه کې. دلته د امید ویلفیر ارګنایزیشن په نوم یو تنظیم جوړ شوی دی. مختلف سرګرمۍ کوي، خو په دې وخت کې نن دوی تقریبا چې په 100 داسې کسانو کې چې هغه مستحق کسان دي اوړه تقسیموي. یقینا تاسو ته پته ده چې په دې ټایم کې اوړه ډیر قیمت لري، اوړه ډیر زیات ګران دي او دغه عمل یقینا ډیر ښه دی. خلک هم ستاینه کوي. د دې وخت کې موږ سره د امید ویلفیر ارګنایزیشن چې کوم مشر د عمران دغه نه هم دغه تپوس کوو چې څومره خلکو کې به دغه تقسیمیږي د اوړه او د دې په باره کې د سوی او ولې دا عمل کوي. نو ملګري دا راته ووایه چې په څه مقصد دپاره تاسو نن دلته راغونډ شوي او دا حساب کتاب مو شروع کړی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه پیله خو ستاسو شکریا چې تاسو راغلی او چې کوم د خدمت زموږ د امید ویلفیر فاونډیشن دا یو سلسله شروع شوې هغه تاسو هایلایټ کړو، نورو کتونکو ته هم تاسو وښودله. نن تقریبا زموږ 100 داسې مستحق فیملی دي چې په هغې کې به دا وړو چې کوم دی هغه به تقسیمیږي. نن سبا ګراني ډېره زیاته ده، د حد نه سیوا شوې ده او غریب انسان د غریب یو دیاړیدار مزدور دپاره د وړه اخیستل ډېر ناممکنه شوي دي. دې کې چونکې لکه غټ دي نو هغه به په څه ناڅه باندې ګزاره وکړي، خو ماشومان داسې دي چې د هغې د هغه صبر نشي کیدی او نه والدین دا کتی شي چې یاره زمونږ ماشوم دی نن په لوږ او تنده باندې وده شي. نو په هغه توګه باندې نن امید ویلفیر فاونډیشن خپل یو کوشش کړی دی. دا دونه زیات نه دي، خو دونه دا چې د کم د مستحق دپاره د موږ د وړو تنظیم کړی او هغه به نن تقسیمیږي. نو د هغوی د کور کې یو څو ورځې دا ماشومان به کم از کم لږ په مړه ګېډه باندې دا خوراک وکړي او سکون به ورته میلاو شي. جی بالکل. یو بل ملګری چې دلته موجود دی دغه نه هم تا تپوس کوو چې څومره پور دوی دپاره د خوشحالۍ خبره ده چې دغسې ښه خلک معاشرې ته راشي، مخکې ته راشي. بابا دا راته ووایه وړه خو به تا ته میلو شي، خو څومره پور د خوشحالۍ خبره ده. او تاسو څه وایئ نور هغه خلک چې د چا وس دس کېږي هغوی له به څه پیغام ورکوئ؟ مونږ خو دا خبره کوو چې غریبي ده اوس راغلي خپل دغه ده که نه او دیاړي هم ورته پرېښې ده راغلي. دا چې الله دې نور هم دې ملک خلک پیدا کړي، د غریبانو مرسته امداد وکړي او دغسې نور الله پاک دې موږ تاسو ټول دې ملک داسې انقلاب راولي چې خلک پیدا شو د غریبو امداد وکړي. جی بالکل. دغه چې کوم خلک په تاسو ته په نظر راځي دا ټول د دیړۍ والا خلک دی، د مزدورۍ والا خلک دی، خپله مزدوري هم کوي. داسې نه ده چې دوی لکه مطلب صرف سوال ته ناست دي یا د راشنو ته ناست دي، خو چونکې حالات داسې بد طرف ته روان دي، ګراني ده، مهنګۍ ده. نو دغه خلک وایي چې یاره په کار ده هغه خلک چې د چا وس دس کېږي هغه دې مخې ته راشي، نورو خلکو له دې هم چې کوم په معاشره کې مستحق خلک دي اوړه ورکړي، راشن دې ورکړي یا د هغوی چې کوم مالي مشکلات دي هغې کې د سره مرسته وکړي. نو نه صرف دا د الله تعالی د رضامندۍ دپاره ضروري ده بلکې په دې معاشره کې به یو ښکلی یو بیلنس یعنې متوازن نظام هم قایم دایم شي. دغه خلک به هم خوشحالېږي کوم چې مستحق خلک دي. د کیم ورلډ سره په لار باندې اوسئ انشاءالله. وقتا فوقتا به د مختلفو موضوعاتو باندې تاسو ته خبرونې درکوو او ستاسو یو جهان مننه.